سرزوی مکنه په کم کم درد به د پښتنو جاړي انسان کله به پکې د دلیل شوق وراچي کله به پکې د دلیل ذوق وراچي بهرحال یو د چا باره کې اورېدل دي یو هغه کس په خپله باندې اورېدل دي تاسو زما باره کې اورېدل دي او یو تاسو ما په خپله باندې واورئ د دواړو کې فرق شته د چا په باره کې چې کله واورئ فوري په هغې پسې مه ځئ هغه کس لاړ شئ او په خپله باندې واورئ په دې باندې زه تاسو ته صرف دوه مثالونه درکوم تاسو ته پته ده نبي علیه السلام 40 کاله زندگی تیروله رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله زندگی په مکه کې تیروله نبي علیه السلام په باره کې به خلکو دا خبره کوله دا سړی صادق دی دا سړی امین دی صادق معنی ده دا رښتونی دی داسې رښتونی دی چرته دروغ نه وایي د نبي علیه السلام په باره کې به وي دا سړی امین دی امین مطلب دا و که چا به ورسه امانت کېښودو هغه امانت به په وخت باندې سړي ته ورکاو کله چې نبي علیه السلام دعوه وکړه لا اله الا الله صرف یو الله ومنئ د توحید ناره بلند کړه په دغه دور کې کم خلک چې حسد کوونکي نبي علیه السلام دعوه اوچته کړه الله یو ومنئ محمد زیما ما د الله رسول ومنئ خلک مخالفین راوچت شو خپل تره ابولهب هم راوچت شو دغلته ابوالحکم ابو جهل راوچت شو بل طرف ته رشته داران هم راوچت شو بل طرف ته خپل خپلوان هم راوچت شو یو دور هغه خلکو به نبي علیه السلام ته صادق او امین وایو یو دور هغه راغی هغه خلکو نبي علیه السلام ته صادق امین په ځای باندې ساحر جادوګر شروع کړ نبي علیه السلام یو ځل روان دی یو بوډۍ زنانه روانه ده زما نبي ورته وایي ابۍ چېرته ځې او ورته فرمایي بچیه د مکې نه مې کډه اخیستې بهر ته روان یم نبي علیه السلام ورته وایي دا پڼ ماله راکړه د بوډۍ په سر باندې پڼ پروت و نبي علیه السلام ته هغه پڼ واغست ورته وایي ابۍ ته چې چېرته ځې زه درسه دا پڼ هلته وړم بوډۍ روانه ده نبي علیه السلام هم روان دی هغه بوډۍ کنځلې کوي په لارې ای محمده ته دې داسې داسې شي محمد په باره کې لګیا ده بوډۍ ته پته نشته کم سړي چې زما سپن اغستی دی هغه محمد دی نبي علیه السلام هغه کنځلې اوري نبي علیه السلام هغه ردې بدې اوري د هغه بوډۍ صاحب پڼ اغستی دی د مکې د حدودو نه بهر ته وتو بوډۍ ورته وایي بچیه بس دی دې ځګي نه پورې ته اوس خپل واپس وطن ته لاړ شه نبي علیه السلام ورته فرمایي ابۍ ته ولې د مکې نه راوتلې او ورته وایي دلته یو سړی پیدا شوی دی خلک وایي چې محمد نومې دی په خلکو باندې سحر او جادو کوي بچیه زه تا ته نصیحت دا کوم بچیه زه درته وصیت دا کوم کله چې مکې ته واپس لاړ شي هسې نه چې د دې محمد په جال کې رانه شي نبي علیه السلام ته فرمایي بچیه ته خو ډېر ښه سړی دا هم راته ووایه ستا نوم څه دی نبي علیه السلام ورته فرمایي ابۍ ته چې د کوم محمد په باره کې وې چې ساحر جادوګر دی په خلکو باندې سحر کوي زه هغه محمد یم بوډۍ چې دا واورېده حیرانه شوه ورته وایي بچیه دا پڼ اوچت کا بېرته یې واپس مکې ته یوسه ما ستا په باره کې اورېدلي ما ته نه وې اورېدلی نن مې په خپلو سترګو باندې ته ولیدې ما ته اندازه وشوه چې ته رښتینی یې بچیه زه ستا په ذات ایمان راوړم بچیه زه ستا په رب ایمان راوړم زما مطلب دا و یو تاسو زما باره کې اورېدل دي یو تاسو زه واورېدم خلکو مشوره کړله دوی انتشار خورئ خلکو مشوره کړله دوی فرقواریت خورئ تاسو وایئ حاجي مولانا عباد فرقواریت خورئ تاسو وایئ دا انتشار خورئ دا تاسو زما باره کې اورېدل دي کله چې ما واورئ انشاءالله تاسو ته به اندازه وشي آیا موږ فرقواریت ختمو که موږ فرقواریت خورو
आया मंग इंतशार खत्मो कमंग इंतशार खत्मो दा अंदाजा ब तासु तवशी कले च मंग वावरई दिवज नमाज जिक्र दाका तासु जमा बारा के आवरी दल्ली नन तासु मावरई यो जमा बारा के आवरी दल्ली यो जमा द सात नावरी दल्ली जमा बारा के आवरी दल्ली कुछ और जमाना बा आवरई कुछ और दावत तासु ता अंदाजा कीगी दिबान से बल मिसाल पेश को इमाम अबू हनीफा मक्की मुकर्रमे तरागे द हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात रशो इमाम बाकिर द हजरत इमाम हुसैन ज़ैदे द नबी अलैहि सलाम नसेदे इमाम अबू हनीफा और सलाम कई इमाम बाकिर जवाब और को खुतंदे पेशानी बांधी खंदारा नला इमाम अबू हनीफा तब पता लगेगा कि इमाम बाकिर शायद जमाना खपा दे इमाम अबू हनीफा और तवई हजरत तासु तमास सलामों को तासुर सलाम जवाब खुशाले रान को इमाम बाकिर से तोई वजह सदा और तो फरमाई अबू हनीफा मास्ता फबारा के आवरी दल्ली कि तख्त कियास आले समाज दली का खबरी प्रीदे दली ने मुराद मोहम्मदी मुस्तफ़ा हो इमाम अबू हनीफा और तोई इमाम बाकिर से यो ता जमा बारा की आवरी दल्ली यो जमाना वावरा ता जमाना बारा की आवरी दल्ली जिस कियास आलमा जस्ता दली के हदीस प्रीदम नंदर तसवन जमाना वावरा कमा कियास अगस्ते खजन आजत मखलूक दे सड़े ताकतवर मखलूक दे स्ताद दली के हदीस के राजी सड़ी तब द्वई से मिलावीगी खजी तब वही से मिलावीगी कमा कियास अगस्ते व खज कमजोर मखलूक दे माँ बवीले खजी तदी द्वई से मिलावशी सड़ी तदी वही से मिलावशी माँ कियास प्रेखे दे मास्ता दली का कौल अगस्ते दे सड़ी तो द्वई से खजी तई व ईसा दगशान इमाम अबू हनीफा फरमाई कले की पसनाना बीमारी राशि इमाम बाकिर से स्ताद दली का हदीस दे कि जनाना ब रुस्ता दरूजे कज़ा राउड़ी दमुस कज़ा बन राउड़ी अलन के खज़ मुस टोल काल कई रुजई व म्याश मुसी पकार खुदावा रोजा पकाल की यौसल राजी दरूजे कज़ाबे रोजा चिदल मुस नजियाता परजियत बरकत नलरी पकार दावा के खजी दमुस कज़ा रावले दरूजे कज़ाई न रावले स्तानी कवई दरूजे कज़ा रावड़ी दमुस कज़ा बन रावड़ी मास्ता दनी का खबर आगस्तिदा कि खजब दमुस कज़ा न रावड़ी खजब दरूजे कज़ा रावड़ी अरन की जमा कियास दावई कि दरूजे कज़ा बन रावड़ी ज़कर रोजा अफजल नदा मुस अफजल ले दमुस कज़ा दिरावड़ी लेकिन मास्ता दनी का खबर आगस्तिदा कियास में प्रेखो दे दे हजरत इमाम बाकिर से दा खबरी वावरी देरा पासिद द इमाम अबू हनीफा तंदे इख्वाल को हा अबू हनीफा मास्ता बारा की आवरी दली मा तनवी आवरी दले कलमी चित्ता आवरी दी शुकूक शुभात खत्म शु दगशान बाजी खल को जमन बारा की आवरी दली जमन ने नहीं आवरी दली जमन बारा की सावरी दली वो कुछ और है जब हम सुनेंगे कुछ और बनेगा इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ तूने मुझे नहीं सुना इस वजह से तूने इतराज उठाया अगर तू मुझे सुनता अगर तू मुझे समझता तो कभी इतराज नहीं करता मैं तो साफ कहता हूँ कुरान मदीनी वाला तर्जमा मदीनी वाला बनेगा हनफी देवबंदिया कुरान मदीनी वाला तर्जमा कादियान वाला बनेगा कादियान वाला कुरान मदीनी वाला तर्जमा पंचपीर वाला बनेगा पंचपीर वाला कुरान मदीनी वाला तर्जमा रसा खानी वाला बनेगा बरील वाला अगर तो कुरान समझना चाहता है मदीनी वाले से कुरान भी ले लो मदीनी वाले के अल्फाज भी ले लो मदीनी वाले की जमात भी ले लो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ तूने मेरी बारी में सुना है मुझे नहीं सुना अगर तू मुझे सुनता इतराज नहीं करता आज मुझे सुनेंगे इतराज खत्म होंगे अगर मुझे सुनना है तो दो अल्फाज जहन में रखना मद अल्फाज सलोर अल्फाज जिक्र करो दो अल्फाज तेरा बंदो मंगा पल निस्बत चूंकि दाल पास हर सड़ी जैन की नाराजी दिवाजी ने जपा अंदाज की तासु पेश को तासु पल जैन तवाजो
ما سوال پاس ذکر کر سلور ابتدا کی زمن نسبت دے زمن نم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی دے زمن نم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی دے سلور نسبتنا من دی کی ذکر کو نمبر 1 اہل سنت نمبر 2 والجماعت نمبر 3 حنفی نمبر 4 دیوبندی اہل سنت زمن نسبت د نبی د ذات طرف ته دے اہل سنت کی زمن نسبت د پیغمبر ذات طرف ته دے والجماعت کی زمن نسبت د پیغمبر جماعت صحابہ کرام طرف ته دے حنفی کی زمن نسبت امام اعظم ابو حنیفہ طرف ته دے دیوبندی کی زمن نسبت علماء دیوبند طرف ته دے استازین کی سوال راضی د سلور نسبتونو څه ضرورت دے کله چې کار جدائی نسبت جدائی زمن کارونه جدا دي دیو جن نسبتونه جدا دي دیو جن زمن نسبتونه سلور دي هغه څنګه یو کار هغه دی یو کار نبی کړی دی یو کار صحابي کړی دی یو کار امام اعظم کړی دی یو کار علماء دیوبند کړی دی محمدی مصطفی نبی چې کم کار کړی دی دا هغه نوم دی تکمیل الدین نبی کریم دین د الله نه اغستلی دی پورا دین نبی علیہ السلام امت ته ورکړی دی زمن دعوه دادا که د پیغمبر ذات په درمیان کې نه د قرآن الفاظ امت ته نشي میلاویدی دی وجې نه موږ وایو موږ اهل سنت یو اهل سنت مطلب دا دی نبی کریم چې کم کار کړی دی د هغې نوم دی تکمیل دین نبی کریم دین د الله نه اغستلی دی پورا دین امت ته ورکړی دی زموږ دعوه دا ده که د پیغمبر ذات د مابین نه لرې شي د قرآن الفاظ امت ته نشي میلاویدی دلیل قرآن کی دی ربی کریم فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمائی کہ قرآن میں پغر نازل کرے وے خلق تاسو به دا غر لیدلی وے دا غر به ټوکړي ټوکړي شوی وے ماوی یاد ساته که رب قرآن پغر نازل کړی و دا قرآن به ټوکړي ټوکړي دا غر به ټوکړي ټوکړي شوی و غر به پاتې شوی نه زما مراد دا دے ربی کریم قرآن پا نبی بان نازل کر دے نبی علیہ السلام امت تا پیش کر دے دلتے یو اعتراض دے رب وی که قرآن میں پغر نازل کرو دا قرآن بوجھ دوم رزیاتو قرآن دا رب کلام دے رب جلال والا دے دا رب کلام جلال والا دے که قرآن پغر نازل شوو دا رب جلالی کلام با دا غر ٹکڑی ٹکڑی کرو لیکن کلچ قرآن نبی علیہ السلام بان نازل شو امتی او لسکنن بچے پاسی قرآن خپلی سینے تکوزی ستاسو دا مدرسی طالب العلم قرآن پدری کالا کی خپلی سینے تکوزی والسوال دادے کہ قرآن پغر نازل شو غرب ٹکڑی ٹکڑی شو لیکن دا قرآن حافظ قرآن خپلی سینے تکوزی دا حافظ قرآن سینہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا مائے زگن کے ملانت تپوسو کو قرآن کی اللہ فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمائی کما قرآن پغر نازل کرو تاسو بغر لی دلیو دا غر با ٹکڑی ٹکڑی شویو لیکن بچے قرآن سنیتا آچائی لس کلن بچے قرآن خپلی سنیتا آچائی دا لس کلن بچی سینہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا مورتین وجہ صدا ما توئی دا ایمان کمزوری دا میں ہاں پلس کلن بچی کے دا ایمان کمزوری دا لیکن دارا تو اوایا آیا دا محمد ایمان نعوذ باللہ کمزور ہو ما توئی نا میں بیا قرآن پغر نازلی گی غر ٹکڑی ٹکڑی کی گی دا محمد سینہ ٹکڑی بولی نشوا ابو بکر ایمان کمزور ہو وینا میں قرآن دا ابو بکر پسینہ ورزی دا ابو بکر سینہ ٹکڑی کی گی نا عمر ایمان کمزور ہو ما توینا میں عمر سنے تا قرآن کزیگی دا عمر سنن ٹکڑی ٹکڑی کیگی بلکہ اولاد سلیری زرا صحابہ کرام دا چا ایمانون چی دا علا درجی دی دا چا دا ایمانون قوتنا چی جنگون ندرا کا
پورته کړي د چا ایمانونه چې قیصر او کسرا ګرځول دي د هغې خلکو سینې ته قرآن کوزېږي د هغې خلکو سینه ټوکړې ټوکړې کېږي نه وجه څه ده ما ته وایي د ایمان کمزوري د هغې نه ده ما یې جواب څه دی ما ته وایي جواب نشته ما یې واوره الله قرآن کی فرمائی کہ قرآن میں غربان نازل کھلے ہو تاسو با دغا غر لیدلے ہو دا غرب ٹکڑی ٹکڑی شوے ہو لیکن کلچ لس کلن بچے خپلی سینے تا قرآن آچائی دا لس کلن بچی سینہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا علن کی غر کی سمرات پاتری تاسو غرونا گھوری پدی کی وسپن پرتدا ربوئی کا قرآن را غلے ہو دا وسپن با ٹکڑی ٹکڑی شوی وا پغر کی کانی پراتدی کہ قرآن پغر نازل شوی دا کانی با ٹکڑی ٹکڑی شوی مائی مولانا صاحب جواب بورا کلچ خلق منگوانوری پا اعتراض کلویگی پر قواریت کلویگی کلچ منگواری بیابورتا اندازوشی آیا من انتشار خورو کمنگ اختلاف خورو کمنگ اتفاق خورو ننزا ثبوت ددی غوارم تاسو آئے اغسنگا مائی جواب کلے قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند سلویخ کالا دا دارالعلوم دیوبند محتمیم قاری محمد طیب جواب لکل لے قرآن کا بغیر نازل شو غرب ٹکڑی ٹکڑی شو چونکہ قرآن درب کلام دے رب جلال والا دے درب کلامم جلال والا دے زدا موبائل پلس تاسو سترگو تنیسم تاسو دا نشے ازمائلے وجدارا پدی نیٹ کی جلال پروت دے دغشان قرآن جلال والا دے قرآن درب کلام دے رب جلال والا دے قرآن درب کلام دے کلام جلال والا دے مثال قاری محمد طیب 50 سالہ دارالعلوم دیوبند داغے محتمیم لکل لے تاسو گورے اسمان تا پاسمان کی نور را خطل لے نور جلال والا دے دنور شعاگانی جلال والا دی نور جلال والا دے دنور شعاگانی جلال والا دی تاسو نور تنشی کی ناستے دنور تپش تاسو جسم نشی ازمائلے نور تاسو نشی کتے کتاسو نور تگورئی ستاسو سترگی بریخی وجدادا نور جلال والا دے دنور شعاگانی جلال والا دی سپوگمئی تاسو گورئی دسپوگمئی نا مزاخ لئی سپوگمئی تاسو کی نئی دسپوگمئی رنان مزاخ لئی وجدادا سپوگمئی جمال والا دا یاد ساتي سپوږمۍ ته چې کومه رڼا اصیله ده دا رڼا د سپوږمۍ خپله نه ده بلکې دا ورته د نور نه اصیله شوې ده نور جلال والا دی د نور جلالي شعاګانې دي د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده حالانکې تاسو سپوږمۍ ته ګورئ د سپوږمۍ نه لطف و مزه اخلئ تاسو سپوږمۍ ته ګورئ سپوږمۍ مزه درکوي د سپوږمۍ رڼا مزه درکوي نور منیر دی نور منیر دی سپوږمۍ مستنیر دی منیر مطلب دا دی نور رڼا ورکوي مستنیر مطلب دا دی سپوږمۍ د نور نه رڼا اخلي کله چې انسان د نور رڼا ته ګوري هغې سترګې برېښي کله چې انسان نور تپش ته کښېني جسم یې نشي برداشت کولی لیکن د نور رڼا چې کله په سپوږمۍ باندې ولګېده اوس تاسو سپوږمۍ ته ګورئ د هغه سپوږمۍ نه مزه هم اخلئ د هغه سپوږمۍ د رڼا نه مزه هم اخلئ حالانکې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده بلکې سپوږمۍ رڼا د نور نه اخیستل ده یاد ساتئ رب جلال والا دی د رب قرآن جلال والا دی که چېرته د رب جلال والا کلام د حافظ قرآن په سینه نازل شوی حافظ قرآن به ټوکړي ټوکړي شوی څنګه چې د نور رڼا فورا د انسان نظر برېښي څنګه چې د نور تبش انسان نشي برداشت کولی دغه شان د رب کلام که فورا د عباد الرحمن په سینه نازل شوی عباد الرحمن به ټوکړي ټوکړي شوی که د رب کلام فورا په غر نازل شوی غر به ټوکړي ټوکړي شوی مقصود مې دا رب جلال والا دی د رب کلام جلال والا دی محمد جمال والا دی رب خپل جلالی کلام د محمد په جمالی سینه نازل کو که فورا دغه کلام د حافظ قرآن
قرآن پسینه نازل شوی دا به ټوکړي ټوکړي شوی کله چې د رب جلالی کلام د محمد په جمالي سینه نازل شو وس حافظي قرآن لس کلن بچی سینې ته اچوي خوند و مزه ترې اخلي وجه دا ده دغه جلالی کلام د محمد په جمالي سینه نازل شو وس په لطف و مزه کې بدل شو څنګه چې نور جلال والا دی د نور شواګانې جلال والا دي د نور رڼا جلال والا ده فورا انسان د نور رڼا نشي برداشت کولی فورا انسان د نور تپش نشي برداشت کولی لیکن کله چې د نور تپش د نور رڼا په سپوږمۍ باندې ولګېده په خوند و مزه کې بدله شوه دغه شان د رب جلالي کلام چې څنګه د محمدي مصطفی په سینه نازل شو په خوند و مزه کې بدل شو اوس د حافظي قرآن مزه اخلي زما په مقصد به تاسو پوه شوي نور جلال والا د نور رڼا جلال والا سپوږمۍ ته منتقل شو په جمال کې بدل شو په خوند کې بدل شو رب جلال والا د رب کلام جلال والا چې کله د محمد په سینه نازل شو په لطف و مزه و خوند کې بدل شو ما دا ذکر کاو پورا دین رسول الله امت ته ورکړ دی که رسول الله د مابین نه دل کې د قرآن الفاظ امت ته نشي میلاویدی دلیل مې ستاسو په وړاندې پیش کو یاد ساتئ سنت کې زمونږ نسبت نبی طرف ته دی سنت نوم د کامل دین دی سنت کې زمونږ نسبت طرف د محمدي مصطفی ته دی سنت نوم د دین کامل دی دو الفاظ یاد ساتئ یو لفظ سنت دی دویم لفظ حدیث دی دې دواړو کې فرق دی کم عمل لفظ سنت لفظ حدیث کې فرق دی سنت د هغه عمل نوم دی کم چې صحابه کرامو د رسول الله نه اخیستلی دی پاغې باندې عمل کړل دی پاغې باندې تلقین ورکړل دی کم کار چې نبی علیه السلام کړل دی صحابه کرامو اخیستل دی صحابه کرامو پاغې عمل کړل دی کم کار چې نبی کړی دی په خپله زندګۍ کې هغه صحابه کرامو نه دی اخیستلی نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې هغه کار پرېښودل دی هغې ته سنت نه وایي بلکې نبي عمل کړل دی صحابه کرامو اخیستل دی صحابه کرامو امت ته پیش کړل دی امت قبول کړل دی هغه کار ته سنت وایي کم کار چې نبي علیه السلام په خپله زندګۍ کې کړل دی نبي علیه السلام پرېښودل دی صحابه کرامو نه دی اخیستلی امت ته نه دی پیش کړی هغې ته سنت نه وایي مثال ذهن ته واچوه نبي علیه السلام چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو رسول الله 14 یا 15 میاشتې بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام مخ کړل دی مونځ یې ادا کړل دی لیکن نبی علیه السلام پرېښودل دی صحابه کرامو پې عمل نه دی کړی صحابه کرامو امت ته نه دی پیش کړی دې وجې نه بخاري شریف کې روایت صحیح دی نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته 14 میاشتې مونځ کړل دی لیکن همیشه نه دی کړی صحابه کرامو پې عمل نه دی کړی دې وجې نه سنت نه دی نبی علیه السلام په دور کې خلکو اواز به لګاو کله به چې خلک لمونځ ته ودرېدو اواز به لګېدو الصلاة جامعتون جمع ودرېدونکې ده لیکن دغه عمل منسوخ شوی دی وروستو اذان راغلی دی عمر فاروق ته خوب کې اذان ښودلی شوی دی تاسو وایئ تا دعوه غلطه وکړه وجه دا ده زمونږ خلک خو د دلیل شوق نه لري دې وجې نه دین زمونږ نه لاړ مونږ پوره تحقیق د دین نه دی کړی نن پوره امت ته پیش کړی دی زمونږ عوام تباه زمونږ زنانه تباه زمونږ لیاقت تباه زمونږ حیات تباه زمونږ پرده تباه یاد ساتئ اول چې اذان ښودلی شوی دی هغه عمر ته ښودلی شوی دا زه د دوو روایاتو نه ثابتوم نمبر 1 دلیل دا دی که اذان بل صحابي ته ښودلی شوی و شیطان به ترې نه تښتېده زما نبي فرمایي عمر چې په کومه لار ځي شیطان په هغه لار نه ځي عمر ته
अजान खोदले शवे दे कले चे शैतान अजान अबरे दल्ले शैतान तख्ती दल्ले समा दावत आदा नबी अलैहि सलाम सहाबा रा झांको अजय दमुनस दपारा तलकीन को दमुनस दपारा मशवरा को कमेटी केने वाला सो कोई नाकूस बहु सो कोई करके बा आवाज को उमर फारूक फरमाई या रसूल अल्लाह आवाज बको अस्सलातु जामिअतुन नाकूस यहूद वई करके आवाज नसारा कई मन नसारम न मनू मन यहूदियानम न मनू मन बा आवाज को अस्सलातु जामिअतुन दा आवाज बलगी दो दागे आवाज बांधे बा खलक मस्जिद तरात लो यो फिर ये सहाबी दे नामे अब्दुल्ला बिन अब्दुर रबीह दा अगर खूब के वैसे खूब इनम यो सरे रफान दे पशाती नाकूस इखौदे दे मारता आवाज को नाकूस पमारा खर्च का अगमाती सबब के मार तवी अजान पे को मुस्तफी खलक रा बनू अगर तवी ददिन बेहतर कलमात दर तखम हुआ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सहाबी अब्दुल्लाह वई ज़चरा इख्शम रामन दमिरका नबी अलैहि सलाम ख्वातर आलम मावरतवी या रसूल अल्लाह मा तखूब किदा कलमात खुद शवी नबी अलैहि सलाम देर खुशहाल शो जमा उम्मती ता कोली कलमात खुद शवी बिलाल तो वक्त वाया बिलाल बा अजान कई कलच बिलाल डाल पास शुरू को उमर सादर राकागी रामन दोई राखे दल्ला पैगंबर तोई दल्ला रसूल दा आवाज जसले नबी फरमाई उमर अजान दे उमर अजान दे नमुन जपार खलक रा बली उमर फारूक फरमाई या रसूल अल्लाह दा कलमात मात दोई सूरज मखकी पखोब की खोदले शवी माई उमर तमख की खोदले शवी ता तपोसको उमर ता अलवली नवायो उमर ने दीर वाजिना कमा अलवे डरे दल्ला नबी तबा ख्वाहरा गलीवे नबी अलैहि सलाम बदा मकबूल करिए अजान बशुरू शवे मावी बात खलक मा बिया दाई जो उमर पार से किजान मखकी मखकी कई दिवजन अजान गले को मैयात साथी अजान अब्दुल्ला बिन अब्दुर रबीह तावल नदे खुदले शवे अवल खुदले शवे उमर फारूक तदे उमर इजहार रुस्त करले अब्दुल्ला बिन अब्दुर रबीह खूब रुस्त अली दले इजहार मखकी करले दिवजन उलमा तास्तवई अजान अवल अब्दुल्ला बिन अब्दुर रबीह तखुदले शवे जमा दावत आया अजान अवल उमर फारूक तखुदले शवे दिवजन कलेच मस्जिद ना आवाज राजी अल्लाह अकबर शैतान मंदिर नबी फरमाई पकमनार उमर सी पागिलार शैतान पकमनार उमर सी पागिलार शैतान बहरहाल मा दलील दा पेश काओ मक्कीबा आजान न के दो मक्कीबा ऐलान के दो अस्सलातु जामिअतुन लेकिन हदीस के रागल सुन्नत न दे वजदादा नबी प्रीखौ दे दे सहाबी न दे कबूल करे सहाबी उम्मत तनरे पेश करे उम्मत पे अमल न दे करे सुन्नत न दे रसूलुल्लाह सूनी का गाने कल्डी यूनस निका गाने कल्डी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहि सलाम पसंदगी की वफात शवे दोम बीबी नबी अलैहि सलाम ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहि सलाम पसंदगी की वफात शवे नह बीबियानी नबी अलैहि सलाम पयोजल पनिका के सातली उम्मती रसूल का गाने इजाजत दे द सलूर निका गाने इजाजत दे वैसे उम्मती पासी जन्नह निका गाने कोम वजदादा नबी अलैहि सलात व सलाम नह निका गाने नह बीबियानी पयोजल पनिका के सातली तबोर तवे बाद नबी अलैहि सलाम खुसूसियत दे दिवजन सुन्नत न दे का सुन्नत रे सहाबा करे हो उम्मत तबे पेश करे हो मा तारीफ दा पेश काओ योकार नबी अलैहि सलाम कर ले सहाबा कबूल कर ले उम्मत ते पेश कर ले अगर सुन्नत दे योकार नबी अलैहि सलाम कर दे
दे उम्मत ते पेश कर दे सहाबा कबूल करे न दे मकबूल मतलब दादे नबी अलैहिस्सलाम कर दे सहाबा पे अमल न दे करे दगाकार सुन्नत न दे नबी अलैहिस्सलाम नहनी का गाने पयोजल कल्ली सहाबा सलूर निका गाने पयोजल कल्ली नह नदी करी पता ही चला ये सुन्नत नहीं है बल मिसाल पौरई नबी अलैहिस्सलाम मिसाल रमजान कल्ले दरुजी पयोजल निवल्दी पमाबेन की रुजमात न दे करे पमाबेन की पेशमने न दे करे लेकिन उम्मती मन कल्ले सहाबा ते फरमायल दी तासुब दरुजी पयोजल ननी सही दिवजिन सुन्नत दादा पेशमने मौका रो जमाते मौका अरन के तबवे नबी अलैहिस्सलाम खु रो जमाते न दे करे नबी अलैहिस्सलाम खु पेशमने न दे करे दरो जी हुसैन वली मंगवाई दाद रसूलुल्लाह खुसूसियत दे वजह सहाबे किराम पे अमल न दे करे सहाबे किराम मन कर ली मालूम शुआ सुन्नत आगे कार दे नबी कल दे सहाबा ते पेश कर दे सहाबा उम्मत तौर कर दे सहाबा पे अमल कर दे आगे तो सुन्नत वही नबी अलैहिस्सलाम पवलार बांधी वलीद मित्याजी कर ली उम्मत ते पेश कर ली लेकिन उजर पची दे सहाबा पे अमल न दे करे सोकम नवई अलन के दार ठोल रिवायात पे सही बुखारी की मौजूद थी लेकिन उम्मत पे अमल न दे करे सहाबा चाहते नजरीनी नबी सवाक कर दे उजर दादे पमला की दर्दो सो को पति बीमारी वा या जवाज द पार कर दे लेकिन सुन्नत न दे जे सरे पासी पवलार बांधी वली मित्यासी कई दे तो सुन्नत नशने दे अलन के पैगंबर दा कार कर दे जवाब दा दे पैगंबर दा कार कर दे सहाबा पे अमल न दे करे न सहाबा उम्मत पेश कर दे न नबी अलैहिस्सलाम टूल उमर कर दे सुन्नत आगे तवीलेशी मसअला मालूम शुआ सुन्नत आगे न दे कि रसूलुल्लाह औकार कर दे कनी नबी अलैहिस्सलाम मिसाल रमजान कर दे या मिसाल रमजान तम सुन्नत हुआ पवलारे तशमी त्याजी कर ली सुन्नत न दे जका में शुआले न दे करे पयो वक़्त की नहनी का गानी कर ली लेकिन सुन्नत नदी ऐलानी नमाज बाद अस कबल आजान पैगंबर कर दे लेकिन सुन्नत न दे बैतुल मुक़द्दस ते मुंस कर दे लेकिन सुन्नत न दे मालूम शुआ सुन्नत आगा न दे कि रसूलुल्लाह कर दे सुन्नत आगा दे रसूलुल्लाह कर दे सहाबे किराम कबूल कर दे अमल पे कर दे उम्मत पे पेश कर दे जिंदगी पे बसर कर दा जिंदगी पे बसर कर दा बल्कि जब बताओ सो बनी मिसाल जहन तवाचो दोन फर्क हदीस और सुन्नत के फर्क जिक्र का कदूम वजाहत समझा जहन किरानशी आह ब्याजर पुख्तनो पहाल जड़ा वल्लक दी के वाकई शौक स्टा द दलील शौक पदी की नष्टा देवजन दुनिया नलाशम और दाद दलाइल बपाती और दुन की बेनी क्या बता उस तरह दी जमा कौन की नहीं बहरहाल हदीस सुन्नत की गेम पर कंदे बल्कि द्रे पर कयात साथई तासु औरई तासुबा औरई मुनासिब चिपनिंबर बांधी कीनी मुनासिब वैदा हदीस सही दे दा हदीस ज़ईफ दे दा हदीस राजिह दे दा हदीस मरजूह दे दा हदीस नासिख दे दा हदीस मनसूख दे चरतब तासु दा नावरई सुन्नत सही दे दा सुन्नत सही दे दा सुन्नत ज़ईफ दे दा सुन्नत नासिख दे दा सुन्नत मनसूख दे दा सुन्नत राजिह दे दा सुन्नत मरजूह दे दा सुन्नत दावल दवर दे दा सुन्नत दुरुस्त दवर दे चरतब तासु दा नावरई तासु औरई दा हदीस सही दे दा हदीस ज़ईफ दे मालूम शुआ हदीस सही हदीस ज़ईफनी हदीस सुन्नतनी हदीस राजिहनी हदीस मरजूहनी हदीस नासिखनी हदीस मनसूखनी हदीस दा अवल दवरनी हदीस दा आखिर दवरनी
لیکن دا نشتا چې دا سنت د اول دور دی، دا سنت د بعد دور دی، دا سنت ناسخ دی، دا سنت منسوخ دی، دا سنت راجح دی، دا سنت مرجوح دی. دی وجنا من ځان ته اهل سنت والجماعت وایو. په سنتو کې صحیح ضعیف نشتا، سنت همیشه سنت دی، سنت کې راجح مرجوح نشتا، سنت همیشه راجح دی، سنت کې اولا غیر اولا نشتا، سنت همیشه اولا دی، سنت کې اول دور رست دور نشتا، سنت همیشه سنت دی. منګ ځان ته اهل سنت وایو. دی وجنا وایو سنت همیشه صحیح دی، سنت همیشه راجح دی، سنت همیشه ناسخ دی، سنت همیشه صحیح دی. حدیثو کې صحیح شتا، ضعیف شتا، ناسخ شتا، منسوخ شتا، راجح شتا، مرجوح شتا، اول دور شتا، بعد دور شتا. دی وجنا من وای سنت تراشی ځان ننوین. دا پیغمبر وای اخیرت دور کې با خلق تاسو ته زما د حدیث پنون دوکه درکوي. یکون فی آخر الزمان، اخیر زمانه براشي، دجالون کذابون براشي، یأتونکم من الاحادیث، راوړي به زما حدیث. فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نه به تاسو اورېدلی، نه به پلار نیکه اورېدلی. پیغمبر فرمایي لا یضلونکم ولا یبطلونکم، چې په فتنه کې موان نه چای، چې په ګمراهۍ کې موان نه چای. فإیاکم و ایاهم، ځانم تی بچ کا، اولادم تی بچ کا، انسانم تی بچ کا، تریانم تی بچ کا، ځانم تی بچ کا، اولادم تی بچ کا. پیغمبر سوی دجال وی، دجال دو کباس توی، د نن زمانی کنړی امین الله دو کباس، د بل د کتاب نه غل ضعیف حدیث کون خلکو ته پیش کول، امت په فتنه کې اچیل، امت په فرقه کې اچیل، امت په انتشار کې اچیل. د ابو حسان فتنې په نامې سره زه کل عام ویم په الله قسم اهل سنت والجماعت یو. من په غیرت وایو دا نوم من ته پیغمبر را کړی. نبی علیہ السلام قرآن کی آیات دے یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، پر ورځ د قیامت به بعضې خلک مخونه به سپیني، بعضې خلک به مخونه به توري. صحابه تپوس وکړه یا رسول الله مخونه چې سپینې آبه څوک وي؟ پیغمبر فرمایي هم اهل السنت والجماعه، دا به اهل السنت والجماعت وي. بیا ورته وایي چې مخونه توري آبه څوک وي؟ پیغمبر فرمایي هم اهل البدع، دا به بدعتیان وي، دا به دا ګمراهي چې زما امت تبا دوکه د حدیثو په نوم ورکوي. نن کامل الله کنړی دی، دوکه د حدیث په نوم ورکړ ده. نن کا ابو نقصان سواتی دی، دوکه د حدیث په نوم ورکړ ده. امت په افتراق کې دیو اچیل دی، امت په انتشار کې دیو اچیل دی، امت په اختلاف کې دیو اچیل دی. مای راشئ کم نوم چې پیغمبر ورکړ دی اهل السنت والجماعت دی، کم نوم چې انګریز لټوري ورکړ دی اهل الحدیث بدعت دی. دی وجه ما ذکر دا کم چې من سنت منو. حدیث کې هر قسمه کېدی شي. پیغمبر تر دې حد فرمایي، دویم روایت کې راځي. زما به مسله غور وکړئ سمجھا. نبی علیہ السلام فرمائی اخیر دور براشي. یار پیغمبر څومره دا مسلې واضح کړي، موږ ورته چرته توجه ورکړل. نبی علیہ السلام فرمائی اخیر دور براشي. دا څوک وي؟ تاسو ته به خلک حدیث راوړي. اوس دا افسوس خبره ده. رسول الله فرمائی که چرته د الله د کتاب موافقي نو قبول یې کوي، که زما د سنت مطابق قبول یې کوي فهو مني، که زما وما جاءکم مخالفا لکتاب الله تعالی وللسنت، که چا درته داسې حدیث راوړ چې زما د سنتو خلاف او زما د الله د قرآن خلاف فلیس مني، زه ذمواري نه لرم. دلته هم پته لګي چې حدیث به مختلفي، سنتو کې اختلاف نه، حدیثو کې اختلاف وي، سنتو کې اختلاف نه. یو بل فرق ذهن ته واچوئ چې
چرته به تاسو دا وانورئ چې نکاح حدیث دی بلکې خلک سوی نکاح سنت دا حدیث کې راځي پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتی نکاح زما سنت دا نکاح سنت دا تاسو به چرتم دا وانورئ چې نکاح حدیث دی نمبر دوم تاسو به اورئ ولیمه سنت دا لیکن تاسو به وانورئ ولیمه حدیث دی تاسو به اورئ اوده کېدو حدیث دی نه اوده کېده سنت دا دې طریقه باندې اوده کېدل سنت دا تاسو دا نه اورئ په دې طریقه اوده کېدل حدیث دی بیت الخلا ته راتلو ته سنت طریقه دا تاسو به وانورئ چې بیت الله ته راتلو حدیث طریقه حدیث دا چرته به وانورئ معلومه شوه نبی علیه السلام امت ته سنت پیش کړي پیغمبر اکرم فرمایي سنت ونیسئ سنت ونیسئ تمسکو بسنتی زما سنت ونیسئ دای نه دی ویلې تمسکو بحدیثی زما حدیث ونیسئ بلکې من ته پیغمبر اکرم فرمایي حدیث به مختلف راځي که زما د سنتو مطابقي قبول کا که د الله د قرآن مطابق وي قبول کا که د الله د قرآن مخالفي ټولې کا که زما د سنتو مخالفي ټولې کا من ته پیغمبر اکرم فرمایي هلک به درته مختلف حدیث راوړي تاسو په سنتو لاړ شئ زه یم په چلنج سره په پوره ذخیره احادیث کې دا نشته چې زما په حدیث عمل وکئ زما په سنت عمل مکوئ بلکې په حدیثو کې زه بعد دلائل بعد چلن تمام دنیا ته تمام علما ته تمام مفتیانو ته چلنج ورکوم زه به د قرآن حدیث نه ثابتوم پیغمبر وی زما په سنت عمل وکا حدیث پریدا بعضی حدیث پریدا تب ټول حدیث کې ونخه تب په ټول دین کې ونخه پیغمبر اکرم فرمایلی زما حدیث منای زما سنت ممنای دا زما چیلنج دی دویم لفظ ما ذکر کړو والجماعت اهل سنت مانا داوا دین کامل نبی دا اللہ نا راغستل دے والجماعت مانا دا صحابی دین دا مصطفیٰ نا اغستل دے نبی دین کامل راوڑن کے صحابی دین کامل خورون کے دے نبی دین دا اللہ نا اغستے صحابی دین دا مصطفیٰ نا اغستے نبی نمائندہ خدا دے صحابی نمائندہ مصطفیٰ دے سمرت تعداد چی دا انبیاء دے دمرت تعداد دا صحابہ دے مائی باوری دا احساس اللہ پل حبیب محمدی مصطفیٰ طور کر دے زمان اہل سنت والجماعت تمام مسلمانانو عقیدہ دا اللہ زمکتا یولاک سلیر سرا انبیاء کرام رانی گلدی اللہ پل زمکتا پل نبی محمدی مصطفیٰ تا یولاک سلیر زرا صحابہ مور کر دی نبیان 1,24,000 صحابہ 1,24,000 سمرچ انبیاء دی دمر صحابہ دی نبی وی نمائندہ خدا تا صحابی وی نمائندہ مصطفیٰ تا دا اعزاز رب محمدی مصطفیٰ تا ورکل دے اے محمد سمرہ نمائندگان کی زما دی اگر تمام انبیاء دی 1,40,000 بات تعداد دی دمر متات نمائندگان در کردی زما نمائندگان 1,40,000 دی ستا نمائندگانم 1,40,000 دی اللہ اشارہ کی نبی وی نمائندہ خدا تا صحابی وی نمائندہ مصطفیٰ تا نمائندگانی خدا 1,40,000 دی نمائندگانی مصطفیٰ 1,40,000 دی اللہ اشارہ کی سمرہ نمائندگان کی زما دی چونکہ نبی واسطہ دا نبی پمابین دا انسان او دا رب کی واسطے تن نبی دے پمابین دا امت او دا مصطفیٰ کی واسطہ صحابی دے رب اشارہ کی محمد تا احساس ورکی زما انبیاء 1,40,000 دی سا صحابم 1,40,000 دی مصطفیٰ دا طول آخر نبی تے سا پراتلو نبوت ختم دے سا پتلو صحابتم ختم
परातलुई नबूवत ख़त्म, पतलुई सहाबियत ख़त्म। दा ज़मीन नबी दे बहरहाल पदी तशरीहात नरा नकल को माजी करदा का वल जमात न मुराद तमाम सहाबा किराम दी, बास सहाबा दी दागी इस्सत जुदा दे। रसूलुल्लाह फरमाई ये रिवायत के राजी नबी अलैहि सलाम उधरे दो सहाबा किराम ते वाज वको द सहाबा द स्तरगुना उख करवानी से यो साहबी पास दो या रसूलुल्लाह दासी वास को आग सड़े कई चिरे दुनिया न रवानी मन तनसी अतवका जमान नबी फरमाई वरता फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तासुब जमान बाद प दुनिया की जिंदगी अड़वई सहाबा याद सातई तासु की जिंदगी अड़वई तासु बदीर इख्तिलाफ उमुमई नबी अलैहि सलाम हाल खुदल्ले ननम खलक राशि उमले से स्ताउ मनम कद आगम मुलाउ मनम जोरतम नौसमा मना मद आगम मुला मना नबी चिदर तवील दा गौ मना वही नबी ने चाप मुबारक ली माई नबी फरमाई सहाबा किराम ता आखिर वक्त की नसीहत कई फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तासुब जमान बाद दुनिया की जिंदगी अड़वई तासुब इख्तिलाफ उममई पालैकुम बिसुन्नती नबी सुन्नत फरमाई जमा प सुन्नत लाशई का जमा सुन्नत की मिलाव नशी व सुन्नत अल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तासु जमा ब खलफे राशिदौ प सुन्नत बांधी लाशई अहले सुन्नत वल जमात पनीस खुलफाए राशिद सलूर दी नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 अली। याद सातई अबू बकर पन्नुम अब्दुल्लाह दे पशुरू की ऐन दे द उमर नुम उमर दे पशुरू की ऐन दे द उस्मान नुम उस्मान दे पशुरू की ऐन दे द अली नुम अली दे पशुरू की ऐन दे द सलूर सहाबा सबसे आली है इशारा इसी तरफ है ये चार खुलफा सबसे आला है इसका मानना भी आला है इसके तरीकों पर चलना भी आला है इससे इनकार करना कुफर है इससे गदावत करना कुफर है शिया काफिर है इसके न मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज है इसके न मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज है। बेवजना अबू बकर अवल दे उमर दुहन दे उस्मान दुहन दे अली सलोरम दे खलीफे राशिदा दी नबी फरमाई जमान बाद तासु जमा द खलीफे राशिदौ प सुन्नत बांधी लाशई का जमा सुन्नत की यौकार मिलाव नशी अबू बकर उगोरई कदा अबू बकर प तरीका की नहीं द उमर तरीका उगोरई कदा उमर तरीका की नहीं द उस्मान तरीका उगोरई का उस्मान तरीका की नहीं द अली तरीका उगोरई ददू प तरीको लाशई इख्तिलाफ नब पामन शई माई सलूर मिसालुना सिर्फ पदी बांधे द वजाहत द पारा पेश कवल ग्वालम नंबर 1 तासुबा औरई बासी उलमावई नबी अलैहि सलाम पखपल कबर मुबारक के जोंदे दे सलाम औरी दलरी नसुक सलाम वकी मलाइकी वर तरसई दा जमाम अकीदला दार सहाबाम अकीदला दार इमामानुम अकीदला दार उलमाई दिवबन अकीदला नबी अलैहि सलाम हदीस के रासी अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लूना अल अंबिया अंबिया द नबी जमदा नबी जिक्र को का रसूली जिक्र करो न सिर्फ मोहम्मद रसूल दे मूसा रसूल दे ईसा रसूल दे दाऊद रसूल दे नूह रसूल दे मंगबी ने दासलूर रसूलान पकबरून की जोंदीदी दल्ला पैगंबर जुमला फरमाएला अल अंबिया अंबिया जमदा अंबिया जमद नबीदा नबी फरमाई हर नबी हर रसूल नबी दे हर नबी रसूल न दे का रसूल भी न दे खल्क बवी ने सिर्फ नबी अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम दाऊद अलैहि सलाम पकबरून की जोंदीदी नबी जिक्र को आदम नबी
نبی دے, ادریس نبی دے, نوح نبی دے, دانیال نبی دے, لوط نبی دے, شعیب نبی دے, موسیٰ نبی دے, عیسیٰ نبی دے, داؤد نبی دے, سلیمان نبی دے, محمد نبی دے. 1,24,000 انبیاء دی. انبیاء لپسی ذکر کو, تمام انبیاء احیاء جوندی دی فی قبورہم پخپلو قبرونو کی. نبی علیہ السلام اشارہ وکړه قبری ذکر نکو, قبوری ذکر کو, تمام پخپلو قبرونو کی جوندی دی. یصلون تمام منسونه کوي. یاد ساتي دا عقیده زمان دا, دا د علماء دیوبند دا, دا د اهل سنت والجماعت عقیده دا, دا د صحابه کرامو عقیده دا. ماری حدیث بزرام دا وی نا نبی په قبر کی ژوندی نه دی. ماری دلیل تراوړه, سوال تراوړه, جواب صدر کوم, سوال زکوم, جواب توکا. دی حدیث پبارکی امام سیوطی فرمائی دا متواتر حدیث دے, سنچہ دا قرآن نے انکار کفر دے. دا انبیاء کرامو دا قبر دا جواننا انکار کول دغشان دے. دی وجنا پیغمبر اکرم فرمائی پما باندے دا جمعہ پورا زیاد درود بائی, دا پما باندے پیش کی گی. صحابی پاسے دو, یا رسول اللہ ایستا جسم با پا قبر کی نخاوری کی گی, تخو بخاوری شوئی. زمان نبی اور تصف فرمائی لنا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. صرف زنو, صرف موسیٰ نو, صرف عیسیٰ نو, صرف ادریس نو, بلکہ اللہ پا تمام ازمک باندے دا 1,24,000 صحابہ کرامو جسم خوراک حرام کر دے. معلوم شوا نبی پخپل وحی تمام انبیاء پزمک کی پخپل قبر کی جوندی دی. اللہ پزمک حرام کر دا چی دا نبی جسم اخری, بلکہ زمان نبی فرمائی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ. زمان کور او دا منبر پما بین کے چکم اسدا زمان روزدا دا جنت اسدا. زمان نبی پا جنت پا عیسیٰ کی پروت دے, بلکہ زمان عقیدہ دا دا نبی دا جسم سا چکم خاور لگی دلہ دا دا عرش دا فرش دا دا مکینہ دا دا تمام عظمتنا دا دا جماعتنا دا دا تمام کائناتنا آلہ دا, دا دا تمام کائناتنا آلہ دا. دی وجن زمان عقیدہ دا غدا دا نبی جسم دزمک خاورن نشی خورے, دا اللہ حرام کلا. پیغمبر اکرم او فرمائل من صلی عند قبره, سوک چی زمان قبر سا ما تداوی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ زی اورما. ومن صلی علی عند قبره فقد سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته. کم سرائی چی دا میدان زل دیرنا دا میداننا دا زل دیرنا دا مرداننا دا درگئینا دا تخبینا دا پیشاورنا دا پنجابنا دا سننا دا بلوچستاننا دا انڈیانا دا سپوگمئینا دا براسماننا دا زمکی دا تہنا پما باندی درود ہوئی, اللہم صلی ہوئی, اللہ ما ترا رسائی پرشتوں تے ورکی, پرشتے مقرری ما ترا رسیگی. دا عقیدہ ما دا حدیث نے پیش کرا, زید صحابوں نے پیش کوما. مارے نبی علیہ السلام خپل قبر کی جوندے دے. دلیل الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی علیہ السلام الصلاة والسلام علیک آوری. دلیل من صلی علی عند قبره پدیزگین کی بنا کی گی, نبی علیہ السلام کا رسید لے کی گی. دلیل من صلی علی نائیا ابلغته تنور سنگ دلیل غواری. دارا حدیث نے ثابت عقیدہ را. بہرحال ما دلیل دا ذکر کاؤ, خلق کوئی اختلاف دے. بعضی وی نبی علیہ السلام پخپل قبر کی جو
ژوندی نه دی بعضې وایي ژوندی دی راشئ د صحابو نه به واورو دې ته مسأله د حیات النبي وایي ابوبکر صدیق خلیفه راشد دی پیغمبر وایي که زما سنتو کې تاسو ته یو خبره میلاو نشي ابوبکر وګورئ موږ ابوبکر وکوتو کله چې د ابوبکر د وفات وخت راغی وصیت یې وکړو د مرګ نه بعد غسل راکئ جنازه راته راکئ په ما جنازه وکئ ما به تر هغې پورې نه دفن کوئ تر څو چې د حضور نه تاسو اجازت نه غوښتلی د نبي علیه السلام یو طرف ته ابوبکر دی د ابوبکر خواته د عمر قبر دی روضه رسول ته کله چې خلک ځي اول د نبي علیه السلام قبر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بیا د ابوبکر قبر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا خلیفه رسول الله بیا عمر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا عمر ابن الخطاب دا سلام کوي ماوی ابوبکر د پیغمبر خواته دفن دی کله چې د دفن وخت راغی د مرګ وخت راغی وصیت یې وکړو زما د مرګ نه بعد ما ته غسل راکئ جنازه راکئ د هغې پورې ما مه دفن کوئ ځکه زما قبر د پیغمبر د قبر خواته دی ما به نه دفن کوئ تر څو چې تاسو د نبي علیه السلام نه اجازت نه غوښتلی صحابه کرامو جنازه وکړه جنازه راوړه قبر ته مخاطب شو د پیغمبر قبر ته وایي یاد ساتئ سور توي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسك نبي عليه السلام پخپل قبر کی ژوندې نو پیغمبر صلوات والسلام ناوریدو صحابه پالتو بکواستو نعوذ بالله چې الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ابو بکر بالباب یا رسول الله پتا دی سلامی تبخپل قبر کی چې د جنت باغچه ده تبکیږي یا رسول الله ابو بکر جنازه په دروازه کې ده حضور ابو بکر په دروازه کې ده امام برازي فخر الدین په تفسیر کبیر کې لیکي د روضه مبارک نه आवाज راغی ادخل الحبيب الى الحبيب مرګره د مرګري خواته بوزي ابو بکر زما مرګره دی را دنه کوي ما نبی عليه السلام قبر کې ژوندې ده د قبر نه आवाज هم راغی ابو بکر ته دوستم وایو د ابو بکر په وصیت عمل وشو د صحابه عقیده معلومه شو په قبر نه اجازت وغوښتو قبر ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایو برال دا عقیده د دیوبند نه ده دا عقیده د صحابه ده وسپپې سلوته من د ابو بکر په عمل کې دوه ډلې دي یو پیغمبر په خپل قبر کې ژوندی دی بل وایي نه دی یو وایي صلات والسلام اوري بل وایي نه اوري من دې روایت ته وکات من د ابو بکر وصیت ته وکات مسأله سمجھ کې راله پیغمبر ژوندی دی عقیده چا ښودله ابو بکر وخودله پیغمبر اوري د عقیده چا وخودله د صحابه د ابو بکر وصیت وخودله دویم به تاسو اورئ ما درته ویلي که نه چې مه زما منه مه د هغه ملا منه د ابوبکر ومنه اوس عقیده سمجھ ته راله تاسو به اورئ بعضې خلک وایي طلاق درې دي بعضې وایي نه دي طلاق درې نه دي څوک وایي درې نه دي ما دا عجیبه ولیدو زموږ ډېر غیر تعلیم یافته بوډۍ مي خو هغه هم دا پېژني چې درې دي په دې دور کې یو خلک داسې دي وکټوریا وهابیا ورته وایي ما ته لطیفه رایاده شي په لطیفې پسې به لطیفه کې تاسو وایي هغه څنګه یو ځګین کې هندوستان پنجاب کې چا چغه کړه ویل خلکو راشئ وابي راغلی یو بوډا را منډه کړه راغی خلکو ویل چېرته دی ویل دننه کمره کې ناست دی بوډا بابا کمرې ته ننوتو یو سړی کټ کې ناست و بابا د کټ نه لاندې کتل خلک ورته وایي بابا څه ګورې ورته وایي وابي ګورم وایي وابي خو دا دی کټ کې ناست دی بوډا بابا ورته وایي وایي وابي انساني وابي انساني
بہرحال تاسو پیجنئی خوارج ورته ویم بعد دلائل خپ غیرت سرا خپ جرأت سرا خپ نری سرا خپ بہادری سرا خپ خندا پیشانی سرا ندی منما صرف پیوبران اخلاصیگی اگر دا پسینہ و پسر گزار کسینہ و سر گزار تی ختم کے ستا تمام نسل زنمنم ماویے ہاں دازان تزمن پا علاقہ کی نمدان حدیث آلی دوئی دری طلاق دری ندی بلکہ دمر قمقلان دی وی زر طلاق زر ندی یو دے زر طلاق زر ندی یو دے سل طلاق سل ندی یو دے باسی وی دری طلاق خزت دی ورکو دری دی خلق کوئی من شکیو سوک امنو وابی امنو کہن پی امنو مائی محن پی منا ما بی منا دا پیغمبر صحابی منا پیغمبر وی کلچی اختلاف راغے او تاسو تا زما پا سنت کی ملاو نشوا زما سنت نیسی زما رسولور خلفا ابو بکر عمر عثمان علی طریقہ نیسی منچی کلوکتو عمر فاروق پخپل دور کے خلقو تصفاوے دری طلاق دری دی دری طلاق دری دی ابن عباس پتور کا دری طلاق دری دی تمام صحابوی دری طلاق دری دی مائی مدوا بیمنا مدحن بیمنا ومنا سجد پیغمبر ویلی پیغمبر ویلی زما صحابی منا صحابی وی دری طلاق دری دی دری طلاق دری دی ما ترسی خلق پر اخپل معاشرہ کی معلوم دی پا معشووالی کی تیرو دے دے رضاعتی شوے دے داغی خزی سشپیے کے ما تر پیغمبر یو حدیث رایات شی اخیر دور کی باز ما امت دخپلی خزی سے زنا کئی ما وی دخپلی خزی سے زنا سنگئی ما چی کل نظر وکو پنین با خزی وابی مولا ورا پتوی ورکی لس طلاق دے ورکلی خزی نظر طلاقا آجی دا چی بمنطق دے دری پیوزل ورکلی پیوزل دری طلاق نکی ما عزتا دری داس پیوزل ورم ملکی گی کنا بازی بکری آئے غصہ کی ورکل دی غصہ کی طلاق نکی تاسو پا تاریخ کے داس کو تک داس قمقل لدلے چاگا خزا پغی کی نولا زما جان زما ران زما پہچان زما شپے زما برس زما سکون زما رسترگو تندکا زما ستانس لنسبیگی خزتا تدری طلاق داس قمقل انچارت لدلے طلاق خو خلق غصہ کی ورکل حالکہ سڑے چی بل ولی پا گپ کی ولی حبی ادام ہوایا زتاولم توی بعد مفتی سر زپا غصہ کی اشتا ہے پا غصہ کی خود طلاق نکی گی نمتا اشتا سن کی خو آبی با ہمیشہ کما کلو کو تکی کتاسو آبی نبی جنائی زید تحریہ خین واری بتاسو دسی پی جنائی پساد با پکی فتنہ با پکی فرقاریت با پکی دوکہ با پکی دا طول دا حدیثنا ثابت دی دا طول نغد دا چکا مقل بی پیغمبر ویدو خوارج سپہاء الاحلام کما قلبی بیوقب بی ندری طلاقو کی من چاو من عمر مومان دا جمعہ پورز بعضی خلق پا مسجد کی یو آزان کئی بعضی درازان کئی پیغمبر وی زمان بعد با اختلافی تاسو با ابو بکر عمر عثمان علی تگوری چی پا کملار اغی تری پا اغلار لار شئی دا اختلاف نبا بات شئی دلتا خلق وی ملانس تاو منم کدا دین ملاو منم مائی وجہ وی تر جمعہ پورز دوازانے کے دار جمعہ پورز یو آزان کئی مارتین مزما منا مددین ملاو منا بلکہ دا آغا چاو منا چاچی ویلی محمدی مصطفیٰ منا محمدی مصطفیٰ وی زمان بعد کہ اختلاف پراشی ابو بکر عمر عثمان علی پدو پسلار شئی ما عثمان توکتل عثمان دعا زانہ کردی مدد دمنا مزمامنا دا پیغمبر دا صحابی عثمان بن عفان امنا ازان دا جمعہ بدی تراو کی اختلاف دا سوکو آتا دی سوکو شل دی دیر چاو منم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلی بیتو بسند سر سلور پیغمبر تا سند راسی چی رسول اللہ شل رکات تراوی کل دی
علي به 100 رکعات تراوی کول په دې د څلورو خلفاو عمل په دې باندې ټول امت عمل د دې ومنه اختلاف نه پامن شي نور ته زمانه څه غواړي بهرحال زما خو مقصود دا چې زه به تاسو ته په همټي دي باندې ټول الفاظ باس وکم زما ټیم پورا شو الله دې په دې موږ عمل کول توفیق راکړي